بس بس وکړه وای د زړه نه وتلې خبرې دا هم په زړه باندې لګي. امید ده انشاءالله چې ټول ملګري به روغ جوړ او خوشحاله یې. ملګرو دغه ویډیو راته چا راولېږله او ما چې کله کولا وکړه ومې کتله، ما خو ویل دا چېرته یو شاعر دی، شاعران نن سبا ډېر زیات شوي دي، ما ویل دا هم چېرته یو شاعري. خو چې کله ما هغه ویډیو وکتله وامې اورېدله نو یقین وکئ په دغه ویډیو کې یو ډېر ناشنا سبق پروت دی، یو درد پروت دی پکې. نو خبرې اترې به انشاءالله در سره وروسته هم کومه، خو دغه ویډیو وګورئ. دا باباجي یو نظم ویلی دی او خپله زندګي پکې راغونډه کړې ده، په دې نظم کې خپله زندګي راتړلې ده، د ځوانۍ نه واخله تر واده پورې، د واده نه بیا هغه بچي، د هغې پرورش، ځواني تر هغه وخته پورې، او بیا د هغې وخت نه واخله تر اوسه پورې چې کله بیا دی بچو پرېښودو، دغه ټولې قصې په دې یو نظم کې راتړلې دي. دغه نظم وګورئ، ویې هغې نه پس به انشاءالله بیا در سره یو څو خبرې کوم. خو دا یاد ساتئ چې د دې نظم نه به تاسو ډېره زده کړه کوئ، تاسو سره شریک کوم په دې وجه چې د دې نه به انشاءالله تاسو زده کړه کوئ او په دې کې یو ډېر غټ سبق پروت دی. خو که څوک پرې پوه شو دا ویډیو وګورئ، انشاءالله بیا خبرې اترې کوو. دا یو نظم ما په خپله زندګۍ پورې جوړ کړی دی چې خپلو کله بچي زلمي شو او د ګټې وټې خاوندان شو نو خپله بوډۍ مور او زوی دغسې بیا سرې پرېښود. ځواني ځان له یو خاني وي، طاقت لویه خزانه ده، دغه دواړه لوی نعمت دی چې الله یې چاله ورکړي. زما هم چېرته ځواني وه، زما هم مضبوطې مټې، ما یې په څه ترس ونه کړ، ما یې څه پروا ونه کړه، په غم اخته ومه بچوله مې دولت کړې. کله اره کله د وړو کله د شولو مشین، خوب خوراک نه ومه به شپه ورځ مزدوري کوله، دولت د پاره په صحت مې جواري کوله، د سخت یار به مې په سخته کې یاري کوله، لکه د ځوان به یې را سره محنت خواري کوله. ثابته ورځ اخلی پخلی او د بچو خصمانه، بیا په ماشین کې کار کول د ماسخوتنه وروستو، درانه درانه زاګه لرګي نازک بدن لاسونه، دغه لرګو به تې د ځان سره خوړګونه ویوړل، غوټۍ غوټۍ وینې به راغلې بیا په زړو زخمو. یو خوا په زلفو کې ګردونه، بل خوا چاودلې شونډې، دغه حالاتو سرګردانه پریشانه به کړم. زما په زړه به د احساس چړې ورخښې شولې، خو د اشنا د ننګ ناموس او د غیرت انتها، زر به یې په شونډو ژبه راښکه تسلي به یې راکړه، د چا آواز را باندې نشته، مزدوري خپله ده، محنت خواري بل چاله نه، خپلو بچو له کوم، پردی کوټه کې یو چې دوه کمرګۍ کورې وشي. دا لاس مې لږ شان کرېدلی په چرړی تړمه، اره چالو که اسمان بریښي چې دا کار ختم شي. په دې لرګي کې چېرته مې خواره یې پسه کړله چې په دوه ځله تېره نه شي، کار پې نه کېږي نور. چرګو بانګو وې نیمه شپه شوه چې ډوډۍ درکمه، ته ډوډۍ وخوره زه به زر زر دا بوره غونډه کم، دغه پاڼونه سیټ ته کومه ته اره تېره کا، چې د سحر مانځه ته پاسو لږ لرګي پاتې دي، مانځه پسې سحر وختي به یې در سره وسي. اره تېره شوه ته خوب وکه تېره کومه جرنده، واته بوجې دانې دي سحر شولې راځي. جرنده تېره که زه یو ټوک ډوډۍ د چي سره خورم، پل راړولو له درځمه لاس پې وخوځم. دغسې نور پړکونه ډېر دي په لنډو راځمه، خپیاب له سرتور سرې ګریوان په غنو جرو سفر، کډه په سر مې در په در ټکرې وخوړلې، لکه سپګۍ پې د اوو ژرندو دل شومه، خو خپلو بچو له مې ښه ډېره دنیا وګټله. د هړ په سوري مې ساتله او په غرمو د ژمي، د څه کمی به ورته نه و سبقونه یې ویل، بچي زلمي شو مشرانو مې ودونه وکړو، هغه نوسي هم الله راکړو، ډېر خوشحاله شومه، کرلی فصل مې تیار شو د خوارۍ ووتو. خپې مې تڼاکې او هډوکو مې دردونه کول، څه په خړپوسو خو آخر منزل ته ورسېدم. ما په خیالونو کې جوړ کړی د شاهانو محل، لاس مې په کېښود د هغې درشل ته ورسېدم. سا مې راماته وه د سا د اخیستو دپاره، ښه په سکون سره مې جوخته ډډه ووهله. اوس به زړه ستړي زندګۍ ته خیر آباد ووایم،
د نوي ژوند نوي سفر په سوچ کې پرېوته. په تصور کې مې د ځان سره سلا کوله، اوس دا بچي به مې د کور رانه ودانه کوي، ښه زلمي شوي هر یو کار به په اسانه کوي. زما خو تشه منډه ترړه غم خادي به کوم، د پابندۍ د لټه ووتم خالي به کوم. دې تصور کې یو نوسي راته بابا وویل، په خود کې راغلم د هوش سترګې مې وغړېدې، خزان وهلی په بدل رنګ کې جانان مې ولید. هغه شوخي هغه مستی او د سپرلي رنګونه په نظر نه راتله، په ګټه کې تاوان مې ولید. او زه به حیران شوم خلک ما ته بابا ولې وایي، چې آینې ته مخامخ شوم نو ځان مې ولید. یقین مې نه اخیستو، ما وې دا آینه خړه ده، په آینه مې زر زر پاکه چرړه ووهله، بیا مخامخ شوم خو هغه زوړ تصویر وپکې. شیشه خرابه ده نو بله مې راواخیستله، خو د شیشې په بدلېدو حقیقت نه بدلېدو. زړه کې مې راغله چې اوس راشه د خپل ځان بدل کا، سر سنت وکا او په مخ باندې غوړ لاس راکاږه، بیا ځان ته وګوره کېدای شي که حالات بدل شي. هر څه خرڅېږي په دولت، خو ځواني نه خرڅېږي. په غیر د ځان د غولولو بله لاره نه وي. په ځان به لاس وهې د څه نه څه به کې او ځان به ښکلی کې. شونډې ته ګوره سپین یخته به تې لرکې، ږیره چې برګه شي نکریزه به خوشتی، د سر ویښتو باندې وسمه به پورې کې، عطر په لیلو سره بوټ پالش به کې. لړل تپل دي دغه 19 په شلکۍ، ځان به ښکلی کې او شیشه به نږدې دا هر څه به شیشه کې او ځان به ښکلی کې. په ناغرضو کې اشنا ته مې زر لاپه وکړه، سور شال په سر کا او جوړه به نارسي واغونده، لاسونه سرکه سترګې تورې دنداسه راوړمه، چې بندوبست یې ښه پوره د ناوېتوب وکړمه. اشنا مسکی شوې د سپین سر سره نه خایېږي، جینۍ خو نه یم چې نخرې د پیغلتوب وکړمه. نو که زړه دې نه غواړي خو سترګې به توری بوډۍ او ځان به ښکلی کوې بوډۍ، زاړه یادونه څه ناڅه به تازه کوې بوډۍ او ځان به ښکلی کوې بوډۍ. وی تا د کږو وږو خبرو پی ایچ ډي کړې ده، ستا د ملنډو او پیشاړو د جواب نه یمه. بانګونه یې ووې زه په وخت سره منځونه کوه، ذکر اسکار کوه، تهجد کوه، نفلونه کوه. ډېر عمر تلی دی لږ پاتې دینداري به کوو، دنیا پانی د آخرت له تیاري به کوو. په 2 کسو کې یادېږي خړ پړ مه ګرځېږه، بیمار سړی د کشۍ بیلچې نه لاس وباسه. او که خدای رضا شو حج مو کړی دی عمرې له به ځو، زړه پکې څومره په سکون وي مدینې له به ځو. زه د ابۍ او د دادا په طریقو روان یم، هغو د مرګه پورې موږ له کړولی او ځان. زموږ نه زیات خیال به یې زموږ د بچو ساتلو، فکر دې نه و د احمد علي په سا به یې سا اخسته. زما یو وراره و، هغه به چې خفه شو شین کېده به له ما د پلار به ورسره سا بند شو، چې هغه به سا واغست نو له ما وراره به سا واغست. فکر دې نه و د احمد علي په سا به یې سا اخیسته. د دې نوسو غم را سره دی، زړه مې نه صبرېږي. وی الله چې دې له څه ورکړي دا زموږ نه و، شکر وباسه د غشته دې د پیړو ډېره ده. ستا په خبره کې لوی وزن دی منمه یې، خو دعا کوه چې دا بچي دې خپل ځان وپېژني. دا دعا هم کوه چې بیا د الله کور ته به ځو، غار حرا زیارت دې کړی، غار سور ته به ځو. په دې خبره د اشنا رنګ د ګلاب غوندې شو. مودو پس مې یو جلوه د پسرلي ولیده، وی جانانه بیرې له راځه چې وزانګونه. د فکر ټالو منګه دواړو پې ټالۍ خوړلې، لړونه یې وشلې د پخکته راګزار شو تینا. دغه یو خوب پوره نه شو او تاله ترغه شو، زمونږ په دغه امیدونو باندې اور ولګېد. د ځواني مرګ ارمانونو جنازې پورته شوې، تندر را پرېوتو رسا د زړه په کور ولګېد. او بچي د هغې پورې خپل وي چې خدمت کوي پلار چې کمزوری شي بچي په طرف نه ورځي. بچو مې وویل بابا سانګونه مه ټپوه، اوس دې وزرې ماتې شوي الوتلی نه شې، د بل محتاج یې سیرګټۍ پورته کولی نه شې. خوله دې کړشپه په خبره دې څوک نه پوهېږي، زی په څلورې ټیټملا دې نیغولی نه شې. نړۍ د خولې په ځای راخلې په سپېږمو کې منډې، او ګوزن وهلی ټول رپېږې ودرېدلی نه شې. او تا ته چې ګورم ایشېږي زړه مې خولې له راځي، او لاړې دې څاڅې خپله پوزه پاکولی نه شې.
ابۍ خو هم تیاره غواړي کار کولی نشي، ښه ورته ګوري چېرته شی قدرې ویلی نشي، سخا پسخا ناسته وي خپل ځای جارو کولی نشي، نیسمنه شوې د یاخته منګزولی نشي، او څه خیر وکړه د په ډډه غوښتلی نشي. نو موږ به تر کمې په عذابېږو دوزخیان خو نه یو، په جهنم کې اوسېدي دي کافران خو نه یو. دغه ګټلی مال په موږ باندې تقسیم که بابا، موږ به خیرات درکوو تاله ځان یتیم که بابا. که کار پې نه کېدو نو تاله به زکات درکوو او څه فکر مه کوه د خلکو نه به زیات درکوو. که داسې نه کوې جدا کېږو د دې کور او ځو، ځان له ټوخېږه وایهی کوه د شور او ځو. هغه نوسي د مشغولا یې رانه هم واخیسته، اوس به د چا سره مشغول شمه دردمان پاتې شم. تندر وهلې سیخې سترګې او د ګټې زړونه، دغه د ظلم انتها ته حق حیران پاتې شم. د ایلیې او د هیرا په جي قربان خبرې، ماته یادېږي د بابر او د مرغان خبرې. په غورېدو کې به مسکی شو د بورا خبرې، خوږې خوږې وړې وړې وې د زارا خبرې. د زړګي غوښې ساوڼي او په ګوشې وجاړم، د غم ټپې شوې نننۍ که پرونی وجاړم. هر یو تورزن او بهادر دغه میدان وبیلي، ځواني په دا وکړي د خپل ځان او د جانان وبیلي. خشا کې اوس وځي سابه یې مټخور پاتې شي، هغه د ټول عمر ګټلې په تاوان وبیلي. ملګرو پورته کوي لاسونه یو امین ووایئ، د زړه په جهر سره بیا ثم امین ووایئ. الله دې مل شي د سپینګرو او سپین سرو میندو. ملګرو بس ته د قصو قصه تمامه شوله، دلته به یې پرېږدو د پښتو قصه تمامه شوله. زمونږ بچو ته ګناه نشته، ټول قصور زمونږ دی. زمونږ بچي چې څنګه پیدا شو نو زلمي پیدا شو، مور قلار کړي نه پاک کړي نه یې تی ورکړی. ما خو د سره خسپانۍ چېرته کړې نه ده، په خپل څادر مې خوله پوزه پاکه کړې. د کمې مور چې دا ارمانو چې زما د بچو کور وشولی، په هغه کور کې هغه مور نن بې اثرې پاتې ده. چاپېره وګوري نوسي په نظر نه راځي. د ځواني مرګ ارمانونو، د شهیدانو ارمانونو مقبره کې اوسي، د اسویلو سره مشته د مرګ د شپې لنډوي. زر به زړه ستړي زندګۍ ته خیر آباد ووایي، کډه رانغاړي تیارې کړي د عقبا په طرف. څلور کڼاله کې دا بوډۍ پکې یوازې بس بس وایو که نه ختم دی. نو ملګرو د باباجي دغه درد به تاسو اورېدلی. باباجي په دغه نظم کې د خپل باغ هغه قصه کوله، د کم باغ د تیارولو دپاره چې باباجي خپله زندګي او خپله ځواني قربان کړه. د خپل عیش او عشرت چې کومه زندګي وه هغې ورته قربان کړه چې زما دا باغ دا تیار شي او دا راپوخ شي او سبا زه بیا د دې میوې وخورم. خو باباجي باغ تیارولو د باباجي د ځوانۍ هغه وختونه هغه ساعتونه هم پکې قربان شو. د باباجي چې کومه د ځوانۍ کومه لمحه وه، کومه زندګي وه، کومه یو زمانه وه، هغه هم پکې قربان شو. خو چې کله باغ تیار شو، د باغ د میوې د خوړلو وخت راغو، د باغ میوه تیاره شوه. باباجي ته د خپل باغ چې کوم دپاره د خپله زندګي قربان کړې وه، خپله ځواني ورته قربان کړې وه او هر قسم مشکلاتو ته یې ځان نیولی و، هر قسم مشکلات یې د دغې باغ دپاره برداشت کړي وو. باباجي ته په اخره کې د هغې باغ میوه میلاو نه شوه او باباجي ته وویلی شو چې ځه ستا په دې میوه کې هیڅ حصه نشته دی. مراد زما د خبرې خلاصه زما د خبرې او د باباجي د نظم دا ده چې یعنې کم اولاد دپاره دغې پلار او دغې مور خپله زندګي هغه تباه و برباد کړه
خپل ځواني ورته تباه او برباد کړه. اخیره کې هغې بچو مور او پلار پرېښودل او لاړل د دنیا په مزو پسې. هغه مور او پلار یې پرېښودل چې د هغې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد، چې د پلار په رضا کې د رب رضا ده. او هغه مور یې پرېښوده چې د هغې په باره کې حدیث مبارک کې راځي، یعنی په حدیث مبارک کې راځي چې د مور د قدمونو لاندې جنت دی. هغه یو استاد ووایي خپلو شاګردانو ته یې وویلې چې څوک به چې ما ته سبا ته د جنت خاوره راوړي او که چا ما ته راوړه نو زه به ورته دومره انعام ورکوم، دومره نمبرات به ورکوم. نو ټول هلکان چې وو هغې فکرمند شو چې په دنیا کې د جنت خاوره دا به زه کوم ځای نه راوړم. یو پکې هوښیار ماشوم و چېرته کې د علماو استادانو نه اورېدلي وو چې د مور د خپو لاندې جنت دی. نو هغه راغلی و کور ته، چې کله کور ته راغلی و نو کتلي و چې مور زما په کوم ځای باندې قدم ږدي، نو هغه ځای ته د ده خیال و چې مور یې په کوم ځای قدم ایښی و، هغه ځای ته ورغلی و د هغې ځینې خاورې راغونډې کړې وې. په سحر باندې چې راغله هلکان ټول تش تور و، چا سره خاوره نه وه. چې کله استاد راغو ورته وایي تاسو ما پرون ویلي و چې چا ما ته د جنت خاوره راوړو نو زه به ورته انعام ورکوم، نمبرې به ورکوم. نو چا راوړې ده؟ نو په ټول کلاس کې صرف او صرف دغه یو ماشوم ودرېد او وایي استاد جي ما راوړې ده. استاد حیران شو چې دا څه قصه ده، څه حساب دی؟ استاد هم ډېر حیران شو، ورته وایي کوم ځای نه دې راوړه او څنګه دې راوړه؟ استاد جي زما مور چې په کوم ځای باندې قدم کېښودو د هغې نه لاندې چې کومه خاوره راغله ما راوړه، او وایي تاسو مونږ اورېدلي دا دي چې د مور د خپو لاندې جنت دی، نو ما د جنت نه خاوره راوړه. نو استاد ډېر خوشحاله شو، دغې ماشوم ته انعام ورکړو. نو خبرې خلاصه دا ده، مطلب د خبرې دا دی چې مسلمانانو ورونو د خپلو والدینو قدر کول پکار دي. دغه والدین مور او پلار د بچي دپاره څومره قربانۍ ورکوي، څومره تکلیفونه برداشت کوي، او د دغې والدینو امید بیا دا وي چې دغه بچي به سبا زما راغټ شي، دی به کامیاب شي او دی به زمونږ خیال وساتي چې دی دومره زمونږ او ستاسو دپاره دومره قربانۍ ورکړي، دومره تکلیفونه برداشت کړي، دومره سختې په ځان باندې تېرې کړي، او بیا چې کله د هغې وخت راشي د ناستې او بیا بچي ورسره دغسې کار وکړي چې د مور او پلار په ارمانونو باندې اوبه واړئ، نو یقینا دا ډېر د افسوس مقام دی، ډېر د درد مقام دی، ډېر د غم مقام دی د دغې والدینو دپاره او د دغې اولاد دپاره هم، ځکه دا ډېر بدبخته اولاد دی چې د مور او پلار سره دغسې کوي. نو مسلمانانو ورونو د خپل والدینو قدر وکړئ او باباجي ته د الله رب العزت د زړه صبر نصیب کړي او د باباجي چې څومره بچیان دي الله دې ورته هدایت نصیب کړي چې دوی ولې د خپل پلار سره دومره ظلم زیاتی په دغه عمر کې، او باباجي بیا داسې خپل درد په یو ویډیو شکل کې بیانوي. نو یقینا دا ډېر د درد مقام دی. زما خواست دی ټولو مسلمانانو ته، ټولو کتونکو ته چې د خپل والدینو قدر وکړئ. دا یو داسې سرمایه ده چې دا په دنیا کې سړي ته یو ځل میلاویږي، داسې یو نعمت دی چې دا په دنیا کې سړي ته یو ځل میلاویږي، بیا بار بار نه میلاویږي. نو د دغه نعمت قدر وکړئ. الله رب العزت دې موږ ته د دغې نعمت قدر را نصیب کړي، د دې عظمت او د دې قدر دې الله رب العزت زموږ په زړونو کې واچوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.